اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به ښه الله تعالی دې تاسو ټول سلامت لري. یو ځل بیا د ایاز غزل د شعر و سخن له طرف نه تاسو په خدمت عالیه کې حاضر یم او نن تاسو ته د اردو آغا لفظونه چې د تلفظ په حواله سره اکثر اساتذه کرامو هم داغي غلطي کړې ده او تر اوسه پورې نوی نسل ته پته نشته چې اصل لفظ څه شی دی. ملزم دا یو داسې لفظ دی ملزم چې په عدالتونو کې په اخبارونو کې او په ټي وي باندې دا خلک د دې تلفظ ملزم کوي، حالانکه اصل لفظ چې دی ملزم دی. ملزم خو هغه کس ته ویلی شي چې کوم کس الزام لګولو والا ته ملزم ویلی شي. موږ اکثر وورو ملزم پکڑا گیا، ملزم گرفتار ہوا، نو دا ملزم نه دی بلکې دا ملزم دی. اصل لفظ دی ملزم. بل یو لفظ په دې وزن کې مصور دی. مصور تصویر جوړولو والا ته وایي او مصور چې د چا تصویر جوړیږي مقصود وي هغه ته مصور ویلی شي. منتظر انتظار کولو والا ته وایي او منتظر د چا چې انتظار کیږي نو هغه ته منتظر ویلی شي. ډیر خلک یو لفظ استعمالوي چې هغه اکثر غلط دی، وی طلبا. د سټوډنټس د پاره لفظ طلبا استعمالیږي. طلبا لفظ د طلاب نه وته دی، د دې معنی د دور سے پانی لانے والا. نو اصل لفظ چې دی نو هغه طلبا. طلبا د علم طلب چې پچا کی وی نو هغه ته طلب او وی ته طلبا ویل شي. طالب او جمع طلبا. د موز د پاره استنجا کول، ځان صفائی کول، دا لفظ اکثر خلک سوق وته وضو وای، سوق وته وضو وای، حالانکه اصل لفظ دی وضو. وضو استنجا یا د موز د پاره چاندام کول دې ته وی وضو. که څوک وایي چې وضو نو د وضو معنی ده استنجا کول دوران کې چې کوم یو په لوټه کې یا بالټي کې باقی مانده پاتې شي نو هغه باقی مانده اوبو ته وضو ویلی شي. او که ته وایي چې وضو نو وضو هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای کې تا وضو کوله، استنجا کوله، نو هغه ځای ته وضو ویلی شي. بل یو لفظ دی چې هغه اکثر په کتابونو کې غلط لیکل شوی دی، حالانکه دا اردو ژبه د عربی او د نورو ژبو د فارسی د هندکو هندي وغیره د دین د ملاف نه جوړه ده، مرکب ژبه ده. خو د لفظ معنویت او مقصدیت ته هم به کتل غواړي. اوس اکثر خلک وایي راشی افسر پکڑا گیا. نو راشی خو مطلب دا دی رشوت دینے والا. افسر خو رشوت دینے والا نوی کنا، هغه خو لینے والا وی. نو اصل جمله به داسې وي مرتشی افسر پکڑا گیا. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. نو راشی افسر غلط دی بلکہ مرتشی افسر پکڑا گیا، رشوت لینے والا. نو هغه ته مرتشی وی. دا اکثر په کتابونو کې دا راشی لیکل شوی دی، خو دا پکار دی چې مرتشی شي. بل داسې یو لفظ دی چې هغه هم په کتابونو کې په اخبارونو کې په ټي وي باندې متوفی. یو کس چې په حق ورسیږي نو هغه ته لیکلی شي متوفی کو الله بخشے. نو دا متوفی لفظ غلط دی. متوفی مطلب دا موت دینے والا، یعنی دا هو مارنے والا اللہ پاک چې دین هغه اوس متوفی کېدی شي. متوفا مرنے والے کو متوفا کہتے ہیں. نو دا اصل لفظ دی متوفا. بل یو لفظ دی چې اکثر خلک هم غلط وایي
मजाज में इस काम का मजाज नहीं है, या मजाज हुक्काम। नो मजाज को दरोग तवई, झूठ तवाई, मजाजी इश्क न होते दे। नो दा असल लफ्ज़ मुजाज, मैं इसका मुजाज नहीं हूँ। नो ददी लग दुरुस्तगी पकार दा, दुरुस्त लफ्ज़ मुजाज दे। बल यो लफ्ज़ दे چې هغه اکثر په کتابونو کې او عدالتونو کې وغیرہ خلک وایي موسمی. موسمی لفظ نشته، دا غلط دی. موسمی خو یو پل دی. مسما د مرد دپاره مسما دی او د ښځې دپاره مسمات. نو دا درستګي او تصحیح پکار ده، مسما او مسمات. بل یو لفظ دی چې اکثر خلکو دا ټیچرانو سټوډنټس ته طلباته غلط ښودلی دی، مندرجه ذیل. حالانکه مندرجه ذیل نه دی، دا مندرجه ذیل دی. د اندراج نه وتی دی، مندرج کرنا اندراج. نو دی ته مندرجه ذیل اصل لفظ دی، مندرجه ذیل. او ډیر خلک دی ته مندرجه ذیل وایي. اوس هم که د نوي نسل نه تپوس وکړي نو به ورته مندرجه ذیل. هلکه مندرجه ذیل غلط ہے، مندرجہ ذیل. نیچے اندراج ہو چکا ہے، مندرجہ ذیل اصل لفظ چې دی درست لفظ هغه مندرجہ ذیل دی. د دې تصحیح پکار ده. بل یو لفظ دی اکثر منتخب ہوا. منتخب غلط دی. منتخب خو هغه کسان وي چې بل سلیکشن کوي، د بل چا سلیکشن کوي. لکه ته چې چاله ووټ ورکړي نو ته ووټ ورکولو والی، نو ته منتخب شوي. او چاله چې تا ووټ ورکړو او پاس شو نو هغه منتخب شو. نو اصل لفظ دی منتخب خو جانا، منتخب. خو مونږ دلته کې د غلط شو نو مونږ منتخب وایو. منتخب غلط دی، منتخب درست لفظ دی. بعد خلک وي خاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء غلط دی، بلکې اصل لفظ خاتم الانبیاء غلط دی، خاتم الانبیاء ٹھیک دی. خاتم الانبیاء دا لفظ چې دی نو دا درست لفظ دس دی. بل یو لفظ دی رعایا. رعایا خلک استعمالوي، دا غلط دی. رعایا زبر دی پرې باندې. محکوم خلک چې کوم وي نو هغې ته رعایا وایي. بل یو لفظ دی رواج. رواج په اردو کې غلط دی، زیر نه دی بلکې زبر دی، رواج. بعض خلک وي روانګي. روانګي غلط دی، دا خو د روانه نه وتی دی. روانه، روانګي اصل لفظ دی روانګي. دیوانه ته دیوانګي ویل غلط دی، دیوانګي. دغه رنګه رکشا. رکشا لفظ غلط دی، رکشا. زمرد دا یو کاڼي نوم دی، حالانکه زمرد، زمرد. محبت دا لفظ غلط دی، محبت اصل لفظ دی محبت. رونما غلط دی، رونما. نماز، نماز پڑھو. نماز غلط دی، نماز اصل لفظ دی نماز. دوم، دوم د دویم دپاره دوم مونږ لفظ استعمالو. دوم غلط دی، دوم. دوم دفن کرنا. دفن لفظ غلط دی، دفن. دغه رنګه نظم، غزل مرثیه. نظم غلط دی، نظم. نظم و نسق، نظم و ضبط، نظم. دکان، دکان. دکان لفظ نہیں ہے، دکان. درست، درست لفظ غلط دی، درست. پرې باندې پیش دی، دال باندې پیش دی، درست. دغه رنګه بعض وی دا ډیر حساس دی، یہ بہت حساس بندہ ہے. حساس غلط دی، حساس. قبول لفظ اس خلق ډیر زیات وی میں قبول کرتا ہوں، مجھے قبول ہے. قبول لفظ غلط دی، قبول اصل لفظ دی قبول. جہنم. جہنم غلط دی، جہنم. جمود. جمود لفظ غلط دی، جمود. دغه رنګه سکون غلط دی، سکون اصل لفظ دی. مهربانی مونږ وایو مهربانی، دا مهربانی دی، مهربانی، مهربانی. موسم. موسم لفظ غلط دی، موسم.
سمندر خو د اور کیړی ته وایي آگ کا کیڑا سمندر اصل لفظ دی لفظ سمندر دغه رنګ بل لفظ دی مثبت خلق وی مثبت غلط ته مثبت اغوا کرنا اغوا لفظ غلط ته اغوا اور سپرد میں نے اس کے سپرد کر دیا دا سپرد دے تفرقہ لفظ غلط تے تفرقہ دغه رنګ تجربه خلق استعمالوي نو تجربه لفظ غلط تے تجربه بعض خلق زنانه چې روسه چی نو ته وی جزاک الله نو دا جزاک الله د مرد د پاره راغلی دی مرد د پاره به جزاک الله او د خزی د پاره به جزاک الله دا اصل لفظ دی بعض استادان اساتذه کرام په بورډ باندې برولی کی مرخه تو مرخه لفظ غلط دی دا معرحه دی معرحه او یو بل تاسو ته د نقطې خبره کومه چې معرحه به د ماضی د پاره استعماله د حال او د مستقبل د پاره به تاریخ لیکي تاریخ لفظ به استعمالوي نو اصل لفظ دی معرحه بل لفظ دی منجانب خلق منجانب وایي منجانب غلط دی من جانب فرشتہ لفظ غلط تے فرشتہ مزمت غلط تے مزمت کرایا لفظ غلط تے کرایا نو دا سی ډیر په سوولو لفظونه دي چې د هغې په تلفظ کې غلطی دي غلط العوام دي غلط العام دي خدا به مونږ او تاسو اهل ذوق اهل قلم خلق ټیک کوو چې نوې نسل ته صحیح او درست تلفظ ملو شي د ټکو په معنویت باندې پوه شي نو د نن دپاره دا کافي ده انشاءالله په بل پروګرام کې به مزید په دې ډسکشن کوو والسلام